ما وی چې زه به ځان له نن دا پوستکي پخوم که نه، خو اوس زه لګیا شوم د الماش پخوم، او هغه هم سپین د الماش لکه دې کې به بس ورچوم تک سپین به پخوم بغیر د مسالو نه. دا لکه مونږ یو ځل چې ته هوټل کې خوړلی ده نو هغه ریسیپي دا زه فالو کوم. نو بغیر د غوښې هم پخېږي، دا نه چې نه پخېږي، خو مونږ چې کومه نمونه راوي د بغیر د غوښې د پوخ کو که نه څه کم یم نه مایل ښځه در باید پوخ کم غوښې سره. خو دې ته زما دومره زیات زړه شوی وم چې زه دا پوخ کم ځان ته، او دا د ورځې نه پراته دي، او زما خپل ځان مله چې کوم خواهش وي زه همیشه دغه شانتې ما سره کې یا شی پاتې شي او ګیله په د دې په مطابق شی زه جوړوم چې دې څه غواړي که نه به زه جوړوم. نو هغې کې به هغه بیا دومره انسان یم که نه کله کله ستړی شم سټیم نه نی یو خو سلنډر وو سلنډر داسې راته لوښي اوهو دا ماله دغه م کو لږ صفا مې کو چې مال چې دا ځای راته نه څښا کې داسې کړي وو که نه چې د لاسونه یې راته لا داسې کړل تور یې راته واچول، او دا ګینه راته ښکاري دا مې دا چې نه دومره عرضي صفا کو اوس به یې وینځم. نو خبره دې پورې کوم چې خامخا انسان ستړی شي که نه، که ډېر هم هغه ځان ته وایي چې سټرونګ یم کار سره انرژي ویسټ شي او دغه شي، بس اوس به سلاد ورته جوړ کړم زر زر، او دا لوښي به ووینځم بس دا به زر باندې شي، دا به اوس لږ ساعت پس دې کې دال مالک څه ور واچوم یو بس شي، نو بیا به روټۍ پخې کړم. دا زما د ماسخوتن ټایم کې روټین دی. تاسو ته زه یو شی وښیم، دا وګورئ دا زما دومره فیورټ دي که نه، دا کلرفول سي لکه برېکفاسټ، خو دا زما فیورټ دي د هندوانې او خټکي خوړلو والا چې کوم دغه دي څه به ورته وایو اوزار دا هغه شو د هغې والا دي. زما پته نه شي ولې کلرفول شیونه ډېر خوښې ښه دا واړه واړه شیونه مې هسې مې خوښي لکه دا وړې وړې چمچې څنګه پوتکي پوتکي داسې ښکلي دي، او کچن کې د دې کلر هم داسې اوف وایټ و، خو دا اوس ډېر لږه اوف وایټ شو په دې کچن کې پروت دا مې اوس مخ کوم چې دا ته ووینځم دا چې دی نه خو آیسکریم والا شو. دا ټول زه د راز نه راغواړم، تاسو وایئ چې دا شی نه تاسو چېرته نه راغواړئ، نو زه دا د راز نه راغواړم. لکه هغه ما بینګن برته شي جوړوله هغه چاڼ وایي چې دا د چېرته نه راغوښتې دی، هم د راز کې میلاوېږي. زما ډېر شاپینګ چې دی د راز نه وي، لکه سم چې زه راغواړم د راز کې سرچ کم شی میلاو شي، دا چې و دا ماته د راز کې نه میلاوېده، دا ما ګوګل نه کتلی وه، پکچر مې ګوګل ته ورولېږلو، بیا هغوی ماته سایډ راکړو، او اکثر زه داسې کوم چې کوم شی زه راغوښتل غواړم که نه زه د هغې پکچر واخلم. مثال کې طور به داسې درکړم لکه دا شیمپو دی، زه د دې پکچر اوس واخلم که نه نو دا به زه دغه لپاره ولېږم ګوګل ته، نو هغه بیا ماته سایډ راکړي چې دی ته د راز نه راوغواړه، هلته هم شته انسټاګرام نه یې راغواړې چېرته نه، نو زه داسې کوم. نو تاسو هم چې څه باریکې معلومات غواړئ بس هغې پکچر چې دی هغه سرچ کې ورکوئ ګوګل ته ورځئ، هلته نه به تاسو ته پته لګي. بیا بس دلته به غوړي واچوئ، دا پوستکي به ښه صفا وینځئ، غوړي که شګه وه پکې چې ما ته ونه وایئ، او بس ښکلې به یې پکې سره کوئ چې لا داسې لږ شانتې سره شي که نه، او زه خو یې بیا دلته پې کور کړم، مالګه مې پرې اچولې ده، او غوړي مې پرې لږ ښه واچوي، او ګیس به لاندې سلو کوي دې ټایم کې چې ګیس به لاندې سلو کوي، نو بس بیا چې دي داسې سره شي داسې 3-4 منټه کې، نو بیا پې د پاسه یو ټماټر او شین مرچکې او دھنیا مې واچوله. خدای شته چې دا ویډیو مې دله جوړوله، خو موبایل اخوا دې خوا بس مایل پرېږدی، او بس سره مې نیمه چمچ سور مرچکې واچوئ، ما چې لږ سپایسي وي که نه چې څوک جوخت را نه شي پکې حصهدار نه شي، او لږ اوبه به سره خامخا اچوئ او سلو ګیس باندې به پخوئ، پاخه شي چې تاسو پوه شئ دا نرم شو، نو دا تیار شو، او بس بیا یې دلته لږ نور سره کوي. ما خو کټ کړي نو واړه واړه وګورئ، دومره مزېدار دونه ښکلې جوړ شي که نه. دا زما یو کشره خور ده الله دې خوشحاله ساتي، اوس مې ویلو چې الله دې وبخي زه خو اکثر دا مې خبره کوم آیا ډېر ښکلې پخوي، او د هغې ډېر فیورټ دي، نن یې ما هم د هغې نقل وکړو.